زه پښتون یم. زما تاریخ او زما کلچر د زما غیرت او د بهادری گواهی ورکوي. د ویډیو کې به موږ په پښتون قوم تاریخ او نن سبا د دې حالات خبره کوو. زه یم علي خوږیاني او تاسو ګورئ یوټیوب چینل ټیچینګ هاوس. ویډیو پوره وګورئ او زما چینل ټیچینګ هاوس سبسکرایب او شیر هم کړئ. مورخین په مطابق پښتون قوم وک سر کالا زوړ دی. تاریخ کې دا قوم درې قسمه نسل سره تعلق لري. دې قوم ته بتان لقب ملاو شوی او بتان هغه لرګي وو چې کم بحري جهازونو کې استعمالېده. اوبو سره په دې لرګي هیڅ اثر هم نه پرېوته. د دې سخوال د دې یو صفت دی. واقعي دا دیو د پاره ډیره اعزاز خبره ده. او بیا دا لقب بتان وک سره پټان جوړ شو. پټان په دنیا کې ډیره بهادر او غیرتمند قوم منل شوی دی. دا قوم نور قومونو نه ډیر جدا دی. دا قوم نهایت مهمان منل شوی دی. ځکه مونږ ته تر نن پورې دی کورونو کې حجره ملایږي. په بر صغیر کې دا قوم هم هغه قومونو کې شامل دی چې کم قومونه دین په لار روان دي. دې قوم کې تر نن پورې ماشاءالله مونږ دین پاسداري ګورو. الله پاک ډیر کرم دا. د دې قوم خلک خپل ملک او قوم خدمت لا پر ریاست او نور ذهنونو کې خخ عہدو باندې فائز دي. چې کله زه پښتون قوم خدمت ته ګورم یا تاریخ ملاحظه کوم نو زه ډیره زیاته خوشاله شم. ولې چې د دې قرباني قابل ذکر دي. او بل طرف چې زه د دې متعلق کم خبرونه اورم نو زه خپل ځان کې هم لږ ملامت شم. ولې چې زه هم یو پښتون یم چې یو طرف ته همدا غیرتمند قوم او بل طرف ته د دوی ناپوهه حرکتونه مخکاری داسې چې الله پاک مونږ نه ډیره ناراضه دی. تاسو ته دا ګارانټي سره ویم چې تاسو کم پښتون هم ګورئ نو د هغه ګیره او لباس تاسو ته د دین په مطابق بالکل پوره بخکاری. نیم خبر چې ولې مونږ په ظاهر ډېر زور ورکو خو عمل کې ډېر کمزوري یو. ما نن کور کې خو په غیرت ټوپک ایښی دی او تماچا هم ځان سره ډېر په فخر ګرځوم. او بیا په دې تماچا زه خپل رونونه خویندې دوستان مشران چې کم وخت علم نو هغه وخت زما غیرت چرته وي چې بعد کې ما ته خپل عمل غلطي احساس کیږي. خو هغه وخت ما ته صرف زما عمل تور تیار ښکاری. نن ما خپل هر څه پیسې منلې ده ځکه خو خپل نور ګل پشان رونونه د هر قسم دا نشه خرڅوم. کله زما رور په آیس کې غرق وي نو کله په دمتوب کې گیر وي. چرسو ته خو زدا سے ګورم لکه زما کور کې شربت. دا بدفعلی زمون پښتو حصہ کلم هم نوا. زما رونو استاسو تاریخ او غیرت کله هم داسې نوا. لږ سوچو کوي موږ کم طرف ته روان یو. نن کور ماشوم پاسېږي او هم داجی هر خبره ته خاندي. اے داجی ته خو زما کور مشره زما غیرت او عزت هم ته. زه درنه معافي غواړم چې کم قوم خپل مشران عزت پرې دی بیا په زوال دور روان شي. ځکه خو موږ داسې خبرونه هم اورو. رور پاسي پروجو میاش خپل خور په شربت کې چینی کمیدو په وجه وجني. تر پاسي خپل کور رور لور د اته کال ماشوم په تماچا وجني. آی هاي زما لاس نه ماته ده چې کم وخت ما ټوپک سره دا فرشته غونته ماشوم وشتل. نن پیسو لا مونږ ټول د یو بل دشمن یو. په کاروبار کې هر قسمه دو نمبري زکوم صبر درس خو ز اورم خو صبر والا عمل نکوم. 15 وخت مونږ هم زما په عمل هیڅ اثر نه کوي. یا الله ته په مونږ رحم وکا. آمین. اے پښتانو نا زمون تاریخ دا سدا او نمون ته دین دا اجازت ورکي. راتلو کالونو کې زمون تاریخ با سلی کلی کېږي. دا ټوپک زمون کلچر کې کورونو د پاره کل استعمالې ده. زمون هر عمل خود دین او الله رضا د پاره وا. زمون ملمسته پورا دنیا کې مشهور ده. خدا دم توپ فحاشي زمون د معاشره حصہ کله هم نه وا. نن چې مونږ خپل رڼا تاریخ نه سنه زده کو نو راتلو کالونو کې زمون نسل با زمون تاریخ تیارونه با سې زده کوي. اے ایماندارو نن لږ ځان او پیژنې الله او پیژنې دا پات دنیا دا. مونږ بس صرف ځان سره صرف خپل اعمال به وړو. خپل اعمال غم وکي. لږ خپل قوم سره قبيله سره محبت وکي. صرف سوشل میډیا کې خندا او نور قسمونه سيزونه ټرند نوي. دا ټرند هم فالو کوي. زما ټوپک زما قلم او زما قلم زما عمل.
नन न पस जब इंशाअल्लाह दा ट्रेंड बफालो कोम, तालीम शऊर बपेलावम, अखपल कशरान मशरान बडेर प एहतराम नजर बगोरम, वले चे जमा नारा जमा टोपक जमा कलम और जमा कलम जमा अमल और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ब पमुं डेर रहम कई। कस्ता सो टीचिंग हाउस वीडियो خوښ شو نو सब्सक्राइब और शेयर हम कई। मनना।